بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويستحلف السارق فإنك لا زمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله شيئان الضمان ويعمل فيه النقول والقطع ولا يثبت به فصار كما إذا شهد عليه رجل وامرأتان. باب اليمين شروط. مثلا دا ذکر کړی و چې یمین د مدعی حق دی که مدعا علیه ته ورکولی شي او یمین مدعی ته نشي واپس کولی. دا یو مسله وه، یوه قاعده وه. ورسره غټه قاعده هم ذکر کړې وه چې څوک صاحب الیدي دعوه د ملک مطلق کوي د هغه بینه به مقبول نه وي. بهرحال کله چې مدعی سره گواهان نه نو مدعا علیه ته به قسم ورکول کېږي که ویې کړو ډېره ښه ده، او که قسم نه انکار وکړو نو بس بیا به د مدعي په حق کې فیصله کېږي. نو د هغې نه یو مسله موږ به هم ذکر کړې وه چې څو مسایل دي، هغې کې د امام صاحب رحم الله په نسبت باندې منکر ته قسم نشته، 9 مسایلو او صاحبین وایي 2 کې شته دی، 2 کې صحیح ده، منکر ته قسم نشته. هم د صاحبینو قول مفتا به یو. نو اوس دلته د جامع صغیر یو مسله ذکر کوي. ما په دې یوسف باندې دعوه وکړله تا زما نه غلا کړې ده، نو بیا ما سره ګواهان نو توجه، نو اوس به یوسف ته منکر دی قسم ورکولی کېږي. که قسم یې وکړو قصه ختمه، او که د قسم نه انکار وکړلو نکول، نو صاحبین وی نکول خو اقرار وی او حدودو کې نه پرونه ویلي، حدودو نه علاوه وي. نو دلته به حکم دا وشي چې د کم مال د سرقې دعوه پې شوې د هغه مال به ثابت شي د نکول په صورت کې، البته حد به نه جاري کېږي. ما ورته ویلي و تا زما نه 1000 روپۍ پټې کړي، مثلا داسې ووایه 10,000 روپۍ دې رانه پټه کړې دي، دا انکار وکړي، ما سره ګواهان نه وي، دله قسم ورکو نو دا د قسم نه انکار وکړي نکول. دې صورت کې به د ده په خلاف فیصله کېږي. نو نکول صاحبین وایي اقرار دی، او اقرار په حدودو کې کار نه ورکوي. دا اقرار چې دا نکول نو لاس به نه کټ کوو، البته مال به پې لازم شي، هغې کې کار ورکوي. 10,000 روپۍ به تیراله والي. وګورئ، ویستحلف السارق، قسم به ورکولی کېږي سارق ته، فإنک لکه چې هغه انکار د قسم نه وکړو زمینه ضامن به شي د 10,000 روپو مثلا، ولم یقطع لاس به نه کټ کېږي، لأن المنوط بفعله، ځکه سرقې سره 2 اشیا متعلق وي، یو کم مال یې پټ کړی د هغې زمان او یو حد. نو چې کله دا انکار وکړي نکول، نو ګویې چې اقرار یې د حد هم وکړو، خو په دغه اقرار باندې حد ثابتېږي نه. اقرار یې د مال هم وکړو نو مال به ثابت شي. لأن المنوط بفعله، ځکه متعلق د فعل د سارق پورې شیئان مدعا علیه پورې 2 شیونه دي. یو زمان دی ویعمل فیه النکول، دې کې نکول کار کوي ځکه اقرار دی. او د امام صاحب په نظم باندې بدل له امام صاحب رای مې نه ویلې، بدل له کار کوي، ټیک دی، ما باندې د مال دعوه کړی، قسم نه کوم دا مال درواله. او بل قطع دا ولا اثبت به، هغه په نکول نه ثابتېږي، ځکه که اقراریم به نه ثابتېږي، شبه ده پکې صاحبین وایي، او بدل پکې چلیږي نه. امام صاحب وایي د دې به داسې مثال شي لکه د مسروق منهو د باره په دغه دعوه باندې یو سړی او 2 ښځې ګواهي ورکړي چې یا وجي د غلا کړې 10,000 روپۍ ستانه، قاضي صاحب د دې نه غلا کړې ده، نو ښځو ګواهي خو حدودو کې قبلېږي نه، لاس به نه کټ کوو، اعمال کې قبلېږي، روپۍ به ترې ولوالو. کما اذا شهد علیه رجل وامرأتان، لکه ګواهي ورکړي په دغه سرقې باندې د سارق په خلاف، رجل یو سړی و امرأتان یو 2 ښځې. قال امام محمد فرمایي رحمه الله وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج. وګورئ اسانې مسلې دي. یوې ښځې دعوه وکړه په خاوند باندې چې د ما سره نکاح شوی ده، دا خو اتفاقي ده، خاوند یې مني،
خو قبل الدخول مال طلاق را کړي ګواهان خزي ته ول ګواهان را ولا مدعیه د ګواهان ورسره نو خاوند ته ول قسم وکا نو که قسم یو کو خبره ختمه خزه د طلاق نشته که قسم نه انکار وکړو نو کول نو دلته بوس مال لازم شي نصف مہر چې کله مسمى مہر به نسب لازمي کی کنه طلاق قبل الدخول په صورت کې و اذا دعت المرأة کله چې داوا وکي خزه طلاق اند طلاق قبل الدخول او بعد الدخول هم دا چلیږي خو به مال پورا لازمي واستحلف الزوج نو قسم بخاون تور کول کیږي فإنك لك شرع انکار وکړو زمین نصف المهر دین مہر به زمین جوړیږي فی قولهم جميعا امام صاحبین ټول دا سی وی ولی طلاق کی استحلاب شته کنه نکاح کې نو طلاق کی امام سے بمنی چاغي کی منکر تقسم شته لأن الاستحلاف يجري في الطلاق دا جاری کیږي په طلاق کې اندوم د ټول امامانو په نسبت دي خصوصا دې مسله کې دلته خاصل کې قصه د مال د داوا د مال د چې نسب مہر مې په لازم دی را دي کی لا سیما خاص کر اذا كان المقصود هو المال کله چې مقصود مال وي وکذا فی النکاح لګور وګورئ یو خزه داوا وکي بسړی باندې چې دا د ما سره نکاح کړی دا او مثلا یو لک روپۍ مہر را لایخه خاون اصل انکار وکي مو سره نکاح نه کړی توجه خزه ته وی ګواهان را ولا نشتا سړی د قسم ورکې تا نکاح نه کړی نو که قسم یو کو خو بس خبره ختمه خو که انکار یو کو نقول نو دې صورت کې نکاح نه ثابتېږي خزه دا ود نکاح کړی وا خاون نقول وګوره قسم نه نکاح نه ثابتېږي دې سره البته مہر وټول ثابت شي پوه شولې په وکذا د شان خاون له قسم ورکول کېږي بنکاح کې اذا دانت کله چې داوا وکي هي خزا الصداقه د مہر الکه تاسو خو نکاح کې امام سی وای قسم نشته دل دیوال ورکی ویل ته خو نکاح کې قسم نه دی اصل کې مال کې لري خاون مانی د مہر داوا کې مہر راکا نکاح دې راسه شوی ده لأن ذلك دعوى المال زکدا دعوى د مال لا ثم يثبت المال بمال ثابتيږي بنقوله اچ مطلب د خزیدا دی چې مہر معنی لازم دی راي کاغه انکار کی قسم وکړه چې نه دی لازم قسم نه انکار وکړو بس مال لازم شو مہر ولا يثبت النکاح نکاح نه ثابتيږي ښا تاسو پیږي ځکه نکاح کې قسم ټیک دی نه مخکې مونږ ویلو امام سے بنه وکذا فی النسب اذا ادعى حقا كالارث لګنوري مسلې دی ودا وک شي نسب دی یوسف بلار وفات شوه او د سره مثلا میراث کې یو لګ روپۍ پاتې دي نه زه دعوا وکم چې زه د یوسف ورورې ما میراث کې ورسره ما حق دی هغه نه مني زه ګواه ما ته وی ګواهان را ولا ګواهان ما سره نه هغه قسم دې ته قسم وکړه د ورور نه دی نو هغه انکار وکي نو وس دو شي نه یو ورور توپ ثابتې دي انا سب دې انا ثابتېږي نقول سره او یو نسب میراث ته میراث کیسه ده اعمال له ثابتېږي وکذا دغه شان قسم باور کول کېږي بنسب کې خدا اعلی اذا دا حقا چې داوا بګی د حق وشي لکه يرث کله يرث دغه شان بل والحجر في اللقيت دا بل مثال له یوسف سره ماشوم دی چې د ماشوم یوسف به مونته لقیت چې وته مونږ وایو من نکاح کې ویلی کنه نو یو جنې رااله داوی وکړه چې دا زما ورور دی او د دې ماشوم پرورش حق زما دی پرورش حق خود خزوي یوسف انکار کول نه ستا ورور نه دی نو ګواهان را ول جنې ته وای نشته نو دته اوس بدی ملتقط قسم ورکول کېږي نو که نقول وکړو د دوه شي نه دی یو د جنې سره ورورتوب کېدل دي دا نسب بدنه ثابتېږي نقول سره او بل شي پرورش ته هجر هغه ثابتېږي نو پرورش کې به ول ورکو ورور به نه حسابو نه راسي کله والحجر دغه شان پرورش فی اللقیت دو درما والنفقه یو مثلا یو معذوره
سړی دی دعوه په بل وکي چې زه د ورور یم او زه معذور یم زما نفقه به د لازمه د هغه انکار کوي د ورورتوب نه دته قاضي وایي ګواهان راوله ګواهان نه نه هغه ورور ابل لو قسم ورکوي هغه نکول وکي نو دوه شیونه دي بس یو نسب دی ورورتوب انکول نه ثابتېږي نکول معنی تاسو پوهېږئ مخکې ویلي وو که البته نفقه به ثابته شي والنفقة وامتناع الرجوع في الهبة دا مسله موږ ویلي مولوي صاحب چې واهب رجوع په هبه کې کولی شي البته وو صورتونو کې نشي کولی یو قرابت دی ورور له څه هبه کې بې رجوع کې نشي کولی پلار زوی لزی پلار له نو دمع خزقه دا و حروف دي یو حرف کې یو مسلې ته اشاره د هغې کې بې رجوع نشي کولی بهرحال یو پکې څوک دی قرابت نو ما بالفرض د یوسف له کتاب میراث کې ورکړی دغه کې هبه کې ورکړی بیا مې پې رجوع کول هلکه کتاب واپس راکړه ده راته ویل رجوع نشي کولی قاضي صاحب ته یې ویل ځکه زه د ورور یم او قرابت کې رجوع نه کېږي ګواهان راوله ورور یې نشته دی ما ته وایي ته قسم وکړه دا د ورور نه دی زه نکول وکړم نو اوس دوه شیونه دي یو ورورتوب دی نسب دی هغه په نکول نه ثابتېږي او بل ترک رجوع ده رجوع نشي کولی ثابتېږي بیا امتناع د رجوع وامتناع الرجوع في الهبة په دې هم پوه شولې وجه څه ده لأن المقصود هذه الحقوق ځکه مقصود دا حقوق دی اصل کې نسب نه دی نکول پکې کار کوي وإنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره امام سے بنظمانه خو نسب مجرد کی نکول کار نه ورکي ځکه نکول هغه بدل مني او هغه نه شینو کې هغه بدل کار نه ورکي پرونو ویلو کنه هغه کې یو نسب مو نو نسب مجرد کی دې ته نسب مجرد وای امام سے بنظمانه نکول چی دا کار نه ورکي مدعی خلاف کار نه ورکي البته کچری نسب سره بل حق وی لکه دا مثالونه تیر شو به صحیح دا بل حق و ثابتېږي صاحبین څه وایي هغه وایي په نسب مجرد کې هم نکول اقرار دی خو اله چې اقرار نسب ثابتیم ځینې وخت کې اقرار سره نسب نه ثابتېږي لکه زه وایم دا یوسف زما ورور دی ما اقرار وکړو نه دې څه مطلب چې د پلار زوی مې دی نه پلار زوی خو مې نه جوړېږي به دې اقرارونه باندې پوهېږئ ها یو سړي په باره کې وی دا مې زوی دی نه زوی اقرار ټیک دی دا مې پلار دی د پلار اقرار ټیک دی تاسو پوهېږئ دا مې ښځه ده ښځه وایي دا مې خاوند دی ښځه وایي دا مې پلار دی ښځه دا نشي ویلی زوی مې دی بهرحال مثالونه واورئ ښه کتاب ته لږ راکوشئ وانما یستحلف فی النسب او قسم به ورکولی کېږي منکر ته په نسب کې کم نسب کم چې مجرد دی عندهما د صاحبینو په نظ باندې خو اله مولوي صاحب چې نسب په اقرار باندې ثابتېږي ځکه نکول اقرار دی نکول باندې به اله ثابتېږي چې اقرار باندې خو ثابتېدی شي اذا کان کله چې دا نسب یثبتو ثابتېدلو به اقراره د مقر په اقرار باندې مثالونه لکه یو سړی دا ووایي چې پلانکې مې پلار دی هغه انکار وکړي ورته وایي ګواهان راوله نشته نو هغه سړي له قسم ورکړي ته قسم وکړه دا دې زوی نه دی نو که نکول وکړي اوس وګورئ نسب دی ښه بس ثابت بشي ځکه دا زویتوب دا په نسب په اقرار ثابتېږي دغه شان ابن یو سړی بل باندې دا وکړي دا زما زوی دی هغه انکار کوي ګواهان راوله نشته دی هغه که ماشوم ته وایي ته قسم وکړه ماشوم نه دی غټ دی چې دا ستا پلار نه دی چې هغه انکار وکړي بس پلار یې شو ځکه یې که سړی بل په باره کې وایي دا مې پلار دی هغه ومني دا اقرار نسب ثابتوي کالاب والابن فی حق الرجل په حق د سړي کې والاب فی حق المرأة البته د ښځې په حق کې صرف اب دی یو سړي په باره کې دا وکړي دا مې پلار دی هغه انکار وکړي ښځې سره ګواهان نه هغه له قسم ورکړي نکول وکړي بس پلار یې شو پوهېږئ پې ځکه که هغه اقرار کړی وی چې دا مې لور ده بس کار پې کېدلو که نه خو که یو ښځه دا ماشوم په باره کې وایي دا مې زوی دی د سړي هلک په باره کې وایي او دې سره ګوان نه هغه له قسم ورکړه که هغه نکول وکړي نو هغې زوی نه جوړېږي ولې که دا ښځې اقرار کړی وی چې دا مې زوی دی به دې نه ثابتېدلو ځکه زوی نسب مور ته نه پلار ته ځي دا خو اقرار علی الغیر دی نه رسېږي لأن فی دعواها ځکه په دعوه د ښځه کې
الابن د زوی دا تحمیل النسب دا بار کول د نسب دی بغیر په خاون باندې بغیر معنی دي یعنی خاون معنی دي او اقرار بغیر ټیک نه والمولى والزوج في حقهما او مولا والمولى والزوج في حقهما مولا او زوج په حق د خزه کې څه مطلب خزه سړی بارکی وې دا مې خاون دی اصله انکار وکي خزه سره ګوان نه سړی قسم ورکی قسم نه نقول وکي بس خاونې شو خزه وې دا مې مولا دی مولا انکار وکي لازم وین زنه ده دې سره ګوان نه اغله قسم ورکی نقول وکي مولای شو مخکې راځي قال قدري مولا فرمای ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده واستحلف بالاجماع مليسم یو سره ببل معنی د قصاص تاو کی چې د زما لاس کټ کړي دي عمدن قصاصن به زم لاس کټ کو مقاصد سے یا ازما پلار وجل ازما وروري وجل را ل قصاص کا هغه انکار کوي ما لاس نه کټ کړي ما دون نفس وجل من دي نفس دو مسلې دي بیلې نه ته وی ګوان راواله مدعي ته ګوان نشته هغه ته قسم ورکولې شي کنه نو قسم به ورته ورکو نو به نو د امام صاحب درای موافق کله قسم نه انکار وکړلو نو په مادون نفس کې به قصاص جاری شي راسه چې لاس نه کټ کو ځکه دا بدل له بدل سره امام صاحب وي بدل له لکه قسم نه کوم را شلا سره کټ کې قسم نه کو او بنفس کې چې قسم نه نقول وکړلو نو به جیل کې واچو ترغیب به جیل کې چې یا خو قسم وکي چې ما قتل نه دی کړی بس خلاص بشي او یا به اقرار وکي باقاعده چې قتل مې کړی نو قصاص بشي دا د چا رایي امام صاحب او دا مفتابعی ده صاحبین وی نه جی دوړو صورتونو کې بارش لازم شي قسم نه انکار وکړو ځکه دا اقرار کوي اقرار شیخ هغه وی چې قسم نه نقول اقرار دی کنه او اقرار په حدود کې کار ور کوي نه ور کوي نو چې انکار وکړلو نو مادون نفس کې به لاس نه کټ کو د لاس کم دیت د نسبی دیت و لازم شي او نفس کې به قصاص هم نه به جیل کې چون ولته د نفس دیت لازم شي پوره دیت سلو خان لزر درهم زر دینارا 200 جوړې کپړې 200 غواګانی او 2000 چيلې د اخري درې د صاحبانو راي ده ګوره یو ته ومن ادعى څوک چې دا وایي کې قصاصا د قصاص علی غیر بغیر باندې چې د مالاس کټ کړي یا از مورور وجلې د قصدن عمدن فجحده هغه انکار وکي مستحلفا نه منکر ته قسم ورکولې کیږي بل اجماع ثم انك لعن اليمين بکدا منکر انکار د یمین نو کی فيما دون النفس کی يلزمه القصاص وقصاص ولازميږي وانك لو كشر انکار في النفس کی وکي نو حبس امام سے وہی قید کیږي به حتی يحلف یا خو به قسم وکي چې مانه دي قتل کړي او يقر یا بابا قید اقرار وکي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای لازمه الارش عرش بلازميږي فيهما بدواړو کې په نفس کې او طرف کې مدون نفس کې لأن النقول وجمع ویلی وذکر غوی نقول چی دا چی اقراری نه دا چی انکارو نقول وکو نو گویا اقراری وکلو چې لاس علما کټ کړی دی کوی چې ما وجلې دی خو د اقرار که شبهه ده موږ ویلیو نقول اقرار وی خو په حدودو کې نه صاحبانو ویلیو لأن النقول اقرار نقول لا اقرار دی خو په دې کې شبهه ده عندهم د صاحبانو بنسبان دی فلا يثبت به القصاص ورسره ثابتيږي ويجب به المال مال بواجبيږي خصوصا اذا كان امتناع القصاص لمانا من جهه من عليه وليس قصاص دو وجونه منکیږي یو دا هغه کس د وجنه منکیږي د چا چې قصاص حق دی هغه غواهان درانه ودی مثلا دی وخت حکم دی چې من علی الحق د چا چې د قصاص حق دی چې قصاص والی لکه د مقتول ورور زوی پلار کله د طرفه قصاص من شي نو به هیڅ نه لازميږي مثلا د غوان درنه وستل نو نه په قد چا باندې چې د قتل داوا کړي نه په قصاص لازميږي نه به مال لازميږي دیت په دې پوه شو او که قصاص من شي
دا کس ته طرف چا باندې چې قصاص واجب دی چې به قصاص کیږي لکه قاتل نو دغه صورت کې به مال لازمیږي قصاص منع شو ټیک د قصاص لري شو خو مال ور سره لازمیږي لکه دلته وسو غري ګویا د اقرار وکړلو چې اوجی ما وجلې د خطأ دا مقتول ورثه نه تا وجلې د عمدن تاسو پیږی کنه نه د خطأ خو اقرار کړی دی نو بس مال بلازم شي عمدن کې ګوان شته دی نه نو بس قصاص باندې تاسو پوه شولې برحال قاعده باندې پوه شئ کله چې امتناع د قصاص من له القصاص د طرفي دغه صورت کې نه قصاص واجبېږي او نه دیت مال او کمن علیه القصاص د طرفي امتناع راشي نو به مال لازميږي ګورئ خصوصا اذا كان امتناع القصاص کله چې و امتناع د قصاص لمانن دیومانی د وجنا من جهه من علیه چا د طرف دغه چا و چا باندې چې قصاص واجب شوی لکه دې مثال کما اذا اقر بالخطا اقرار وکي چې ما وجله خطا کې والولي يدعي العمد او ولي داود عمد کې گواهان نشته نه د اقرار موافق به صرف دیت لازم شي گواهان نشته قصاص باندې لازمي تاسو به شوي امام سبیلو چې مادون نفس کې نقول چی نقول قسم نه انکارو کو بس قصاص به لازم شي ویلې مو کنه ولی داغه قاعده دا چې مادون نفس چې دي کنه د اطراف دا د سیدی لکه اموال او اموالو کې چې کله منکر د قسم نه انکارو کې نقول نو مال لازميږي کنه دلتم د اطراف به لازميږي مثلا لاس به کټکو وای شولې پی ولی ابي حنیفه رحمه الله ان الاطراف يسلك بها مزل کول شي د دې سره پدې باندې مسلک الاموال مزل اموالو معنی دیو سره معامله د اموالو کیږي فیجری فيها البذل بدل وبکار کوي جاری کیږي با بخلاف الانفس بخلاف د نفسونو الت بذل کارنه ور کې ذکر اموال په حکم کې نه دي وسره شي مثال وره یو سړی ته ول زما د لاس کټ کا تا ول کټ کو پتا مانی د لاس کم دیت دینه لازميږي ځکه خپل ته ویلي کټه کدي سي مثال یو سړی درته وي د زما مال هلاک تا ول هلاک کو نه زمان شته نشته نو کلاس ولا کټ کو د دې سره د اموالو کار کیږي اطراف سره وې چې مال ولا هلاک کو زمان نشته خو یو سړی درته ویل ما ملک او تا ملک بس به زمان شته څوک یې صرف دیت دی څوک نه قصاص هم دی پوهیږي کنه ځکه دې سره د اموالو کار نه کیږي د اموالو په حکم کې نه ده پوه نه شوي به كمان فإنه لو قال يا سړی بلته وي انقطاع يدي فقطعه او لکټکو لا يجب الزمان وهذا اعمال للبذل دا اصل کې عمل بذل ورکول دي دا بذل کې مویلی او مالو کې کړه چې مو د اموال والا قسم نکوم دلته وي د لاس والا قسم نکوم اعتراض نو به خو چاته چې مال له هلاکه خو مباح دي نو که چاته ویل مال لاس کټ کدام دي مباح شي کنه وینا لاس کټ کېدل اله مباح کیږي چې شرط څه پیدا خو بکی څه غرض خوې کني به خو انساني عضو د به جایز نه ده الا انه لا يباح مباح نه دی لعدم الفائده فائده نشته نو دلته پیدا شته دلته وای لاس کټ کوي او کنه شته دلته خصومت ور سره کټ کیږي دا به داو کې لاس سره لکټ کړي هغه نقول کوي نو ګور لانجه ده نو قصاصا د لاس کټ کې چې د لانجه ختم شي فائده شته کنه وهذا البدل چې دې صورت کې دا مفید دی اندفاع الخصومت ځکه د فقېږي خصومت به بری بدل باندې فصار كقطع اليد للاكله د دې د مثال چې لکه لاس کټ کول د اکلي مرض په وجه لکه کینسر مرض کې لاس کټ کیږي خو غرض دې هغه دا چې نور بدن ته خور نشي وقلع السن او دغه شان غاخ ويستل للوجع د درد او وجع دا جائز دی برحال فیدم تنال قصاص چې مونږ شي امام سی وای سره قسم نه کوي نو ګورې مونږ ویلیو قید کول کله جایز دي چې یو سړي باندې حق واجب وي ادا کولای شي او نه ادا کوي دا به قید کیږي دلته د باندې قسم واجب دی قسم کولای شي او نه کوي قید کوي فیدم تنا کله چې دا من شو د قصاص فیدم تنا القصاص کله چې قصاص من شو په نفسي
په نفس کې. والیمین حق، او یمین خو یو حق دی مستحق علیه واجب دی په منکر، نو یحبس به قید بشي بدی کې بدی حق کې، لکه په قسامت کې دی. قسامت خبر براله به راشي کا یو محاله کې مړ ومندل شي، قاتل نه معلوم، نو 50 کسانو ته قسمونه ورکول کېږي. څوک چې قسم نه مني شي قید کوي. دلته هم دغه شان ده. قال وإذا قال المدعي لبينة حاضرة قيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك 3 أيام. لکبر وګورئ ما بدي یوسف دا وکړه به تاسو ما 1 لک روپۍ دي. قاضي مجلس سمې بولی دی، د انکار وکړلو. ما ته قاضي ویل ګواهان راواله. ما ویل جي ګواهان خار کې دي، زه پسې ځمه، خو به دې سړي ریږم مونه تختي. دې وخت کې به قاضي منکر ته وایي به یې داسې وکړه چې کفیل درته ورکړه، 3 ورځو پورې دا به ګواهان راولي، ستا خلاف به فیصله وشوي، او که رای نه وستل بس ته به ازادي. نو کفیل به تې والي ښه. ورته وګورئ وإذا قال المدعي کله چې وایي مدعي لبینة حاضرة زما دپاره ګواهان دي حاضر، قیل لخصمه د خصم ته به وویلی شي اعطه کفیلا، منکر ته به وویلی شي کفیل ورکه بنفسکا، کفیل بالنفس 3 ایام 3 ورځې، کای لا یغیب نفسه دیر پاره چې غایب نکی نفس، غایب نشي نفس ته ده، یعنی دا سړی غایب نشي چېرته ورک نشي. فیضیع نو ضایع بشي حق د مدعي. الکه کفالت بالنفس جایز دی، ویاو کنه من کفالت کې ویلي نو کفالت بالمال او کفالت بالنفس. والکفالة بالنفس جائزة عندنا، کفالت بالنفس جائز دی زمونږ د احنافو په نزد باندې، اگر که د امام شافعي رحمه الله په نزد نه دی جایز. وقد مر من قبل دا په اول د کتاب الکفالت کې اول بیان د دې وروسته د کفالت بالمال و. الکه صاحب د هدایي وایي دلته دا کفیل اخیستل استحسان دی. قیاس تقاضا ده کې چې کفیل ټیک نشي. کفیل خو چې حق ثابت شي به یې اخیستلی شي، دلته خو لا حق نه دی ثابت، څنګه کفیل علی نه رسېږي، خو استحسانا کفیل ټیک دی. ځکه په دې کفیل اخیستلو کې د مدعي حق احیا ده، حق یې ژوندی پاتې کېږي. او پاتې شولو مدعا علیه هغه ته څه ضرر نشته دی، خو کفیل دې ورکړي 3 ورځې پورې که نه هغه ته څه ضرر پکې نشته دی. واخذ الکفیل اخیستل د کفیل بمجرد الدعوه، په خالص دعوه باندې استحسان دی، قیاس انکار کوي. عندنا زمونږ په نسبت باندې لأن فيه نظرا، ځکه به دې اخذ د کفیل کې دې کې نظر دی، خیال ساتل دی د مدعي. وليس فيه كثير ضرر، دې کې زیات ضرر هم نشته دی بالمدعا علیه. وجه سره وهذا لأن دې ځنه لم بیانوي، موږ ویلي دلیل لمي. مولوي صاحب کله چې به یو سړي دعوه وشي نو موږ ویلي واجبه ده کله دعوه صحیح چې دغه منکر دا مدعا علیه خصم د قاضي مجلس ته حاضر شي. حضور په هغه باندې ضروري دی که نه دی؟ نو د باندې حضور لازم دی، په مجرد دعوه پې لازم شو. که نه راځي قاضي مجلس ته نو د خلاف د قاضي نه امداد مغوښتلی چې قاضي صاحب نه راځي په وجې نه را سره که چې رایولو. حتی تداو د کوم امور دي د منکر او د منکر امور دی منځ کې حایل هم جوړېدلی شي، یو کار به هم رانهونه کې ته څه پورې چلته را ستلی نه وي. نو معلومه شوله چې دا حضور قاضي مجلس ته د بده باندې واجب دی، او واجب کار کې کفیل اخیستل ټیک کې بس صحیح پوه نه شولې بیا. وهذا لأن الحضور ځکه حاضرېدل مستحق علیه واجب دی په مدعا علیه باندې بمجرد الدعوه حتی یؤدى علیه، تر دې چې امداد اخیستلی شي علیه د په خلاف باندې. ویحال او حیل جوړېدلی شي بین او د ده و بین اشغالي او د ده د امورو تر منځ. فیصح التکفیل نو صحیح شو تکفیل بهزاره د ده د حاضرولو. والتقدیر ب3 ایام کنه 3 ورځې کفیل به دا خبره د امام صاحب نه روایت ده هم دا صحیح ده. امام ابي يوسف رحم الله وی 3 ورځې نه تر څو پورې چې مجلس ته قاضي قایم او تر هغې پورې تی کفیل والی زیات ته خو صحیح رایې ده 3 ورځې. او تقدیر په 3 ورځو د کفیل والا مرویون عن ابي حنیفه رحمه الله وهو صحیح هم دا صحیح ده. تاسو پوه شولئ به امام محمد رحمه الله نه روایت دا ده که چېرې یو سړی مخور سړی عزتمن نه بس ضرورت نشته چې دغه نه کفیل والو، هغه عزتمن سړی دی راځي سبا له بیم
ګواهان کله راوستل را حاضرېږي او که رزیل ذلیل سړی دی سپک هغه تختې پټېږي هغه به کفیل لو خو صحیح دا مطلقا به لو مال که لوګ او که ډېرو سړی عزتمندو منکر او که غیر عزتمندو ولا فرق فی الظاهر په ظاهر روایت کې فرق نشته دی بین الخامل په مابین د ګمنام او بې قدره سړي کې والوجیه او مشهور او مخور سړي کې والحقیر من المال والخطیر او لږ مال کې او ډېر مال کې ثم لابد من قوله لبینة حاضرة للتکفیل هلکه کفیل به علي علي چې مدعي وایي جي ګواهان شته دی ښار کې دا ووایي ښه هله به دې کفیل علي پوه شوي که نه پې نو موږ متن کې ویل که نه چې ما دپاره ګواهان دي نه دې مطلب دا دی چې ښار کې دي او که چېرې ووایي چې ما ګواهان ښار کې نه بار تلي بیا به دې کفیل نه علي هغه مسله دې دلته تعلق نشته پته نه لګي پوه شوي که موږ ویل د منکر نه به کفیل علي دا اله چې مدعي وایي ګواهان مې ښار کې دي او که وایي ښار نه بار غایب دي بیا دې کفیل اخیستل نشته ثم لابد من قوله بے ضروری د مدعی بدی قول کې چې لبینة حاضرة للتکفیل دا وایي چې زما ګواهان حاضر دي او معنی د دې دا چې په مصر کې حاضر دي حتی لو قال کچری دی مدعی ویل لبینة لي ګواهان مې نشته دی کفیل دی راکی او شهودی غیب یزما ګواهان غایب دي نو لا یکفل کفیل به تینا غستلی کېږي لعدم الفایدة فایده نشته ولې ته کفیل علي ګواهان خو هغه سره نشته قسم دې ورکړي کله ګواهان چې د ښار نه باري قسم ورکولی شي ور دی کي قال قدري مولا فرمایي فإن فعل که هغه کفیل ورکړلو ما ډېره ښه ده دا کفیل شو بس درې ورځې پورې که کفیل یې نه ورکوو مدعي ته به وایي ملازم څه پسې بس ګرځه پسې چې کوم ځای له ځي تم پسې ورځه فإن فعل کچری منکر کفیل ورکړو نو ډېره ښه ده وایي لا عمره کنی نو امر به وشي مدعي ته بملازمته چې د پورې لازم شه کای لا یذهب حقه دې لپاره چې حق د مدعي لاړ نشي ختم نشي ها که یو سړی مولوي صاحب مسافر وباره ګورئ غریب روان دی چېرته چا به بلاره کې دعا وکړه یو ښار کې روانو نو هغه به کفیل ورکوي صرف مجلس قاضي پورې درې ورځې نه غریب چېرته روان دی ته درې ورځې سارے ګواهان را حاضر که مجلس تر څو قایمي ټیک ده او که نه هغې پورې به دا کفیل درکړي چېرته به نه ځي خدا نه چې سبا او بل سبا پورې به تا ته ایساري که نه به ډایرکټ قسم ورکړه چې انکار یې وکړو حق به ثابت شي او که قسم یې وکړو بس خپل کار کوه پوه شوئ که نه الا یکون غریبا مگر دا کې یو سړی مسافري نو فیلازمو نه ده پورې به که کفیل ونه کړي دا ټکې مې نه وویلی که کفیل ورنه کې د پورې به ملازم کېږي خو صرف مجلس قضا پورې ښه مجلس قضا چې ختمه شوله به دغه ورځ ماري نور د ده څه کار نشي لرلی اخره کې ودې قاضي ته ووایي چې قسم ورکړه فیلازم ملازم به جوړېږي په مقدار د مجلس د قاضي پورې همدغه شان دا چې کفیل هم ورکوي ما ویل کوم ځای پورې به ورکوي مجلس پورې قاضي درې ورځې نه وکذا لا یکفلو همدغه شان لا یکفلو کفیل بدن نه اخیستل کېږي الا الى اخر المجلس پورې نه دا استثناء چې وشوله الا یکون غریبا دا د دواړو نه استثناء ده کفیل چې تیلو د دې نم ده نو هلته درې ورځې دلته صرف مجلس قضا پورې چې ملازمه کوي هلته درې ورځو پورې و دلته صرف مجلس قضا پورې نو استثناء چې د منصرفن دار منصرفن روختې الیهما دواړو ته یا اوړي منصرفن الیهما اخذ الکفیل و ملازمه دواړو ته لأن فی اخذ الکفیل ځکه د دنه کفیل اخیستل والملازمه او د پورې لازم جوړېدل زیارتا علی ذلک د درې ورځو د مجلس قضا نه زیات اضرارا به دا خو دی فقیر نه دی غریب دی مسافر معنی ضرر دی ترجمه پوه شوي که نه اصل کې لأن خبر اضرارا به دی لأن اضرارا ځکه ضرر دی به دی مسافر دی غریب پورې فی اخذ الکفیل والملازمه بدې کې چې دنه من کفیل واخلو یا مدعی ته وایي ورپسې لازم شه زیارت علی ذلک د درې د مجلس قضا نه زیات ضرر په ولې د ضرر به منعه ځکه دا به منع شي سفر نه ولا ضرر فی هذا المقدار او مجلس قضا پورې بن کې سباق نه کې لیک دي سار شي نو ضرر نشته په دغه مقدار مجلس قضا پورې کې ملازمت یې ته کفیل والی
ظاهره کې. وای کیفیت الملازمه، اوس د ملازمت کیفیت به څه وي؟ نذکرها فی کتاب الحجر ان شاء الله تعالی، هلته به ذکر کوم. بس هغې خلاصه دا ده چې مدعي ته به قاضي وایي د 3 ورځو پورې د پسې ګرځه چې نهونه تښتي، مسجد جومات ته ننوځي پسې ننوځه، سټور دکان ته ننوځي پسې ننوځه، البته چې کور ته ننوځي نو مې پرېږده. ها که اجازت یې ورکړو کور ته به ننوځي ته به ورته به وره کې ناست کور ته وله نه شي ننوتلی، داسې نه چې کور ته پسې وردن نه شي. دا به انشاءالله هلته بیانوو.